د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات هم د ربیع الاول په میاشت کې شوی دی. څنګه د پیغمبر علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې بعضې داسې نښې ښکاره شوي وي چې د هغې نه د حضور پاک د دنیا راتل معلومېدل. دغه رنګې د هغې د وفات هم د دنیا د تلو د سفر هم څه بعضې نښې او بعضې علامې ښکاره شوي، لکه حجة الوداع چې د حضور پاک اخیری حجم او د فرضیت نه پسې رومبې حجم. حج چې کله فرض شو نبی علیه السلام دغه یو حج کړی دی او مکه مکرمه کې که حجونه ډېر کړي دي و هغه مخکني د فرضیت نه مخکې. نو حجة الوداع کې دا آیت نازل شو، د عرفې ورځ و، د جمعې ورځ وه، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. دا یو اهم اعلانو چې ما ستاسو دین نن پورا برابر که مکمل شو. د پیغمبر د راتلو مقصد خو دقی چې خلکو ته د الله دین ورسوي. نو دا یو اشاره شو د نبی علیه السلام د وفات چې د پیغمبر علیه السلام د دنیا د راتلو د بعثت کوم مقصدو هغه پوره شو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله دې دپاره را لېږلی دی چې اسلام په ټولو دینونو غالب کی او د اسلام غلبه او حقانیت خلقو ته ښکاره شي. هغه هدایت دین حق او د اسلام غلبه هغه مکمل شو. اسلام خو شو، د خلقو په نظر کې د نورو دینونو نفرت پیدا شو او د اسلام غلبه او حقانیت په هغه زمانه کې په ټولو دینونو راغی. دین د احکامو په بنیاد، د عقایدو په بنیاد، د اعمالو په بنیاد، د معاملاتو په بنیاد او چې څومره د انسان اجتماعي انفرادي ضروریات دي په دغه ټولو لحاظ دین مکمل شو او داسې شی پاتې نه شو چې انسان هغې د دنیا د ژوند یا آخرت د ګټې ذریعه وي او هغه دې نیمګړی پاتې شي. عبادات مکمل شو، بعض نور به نه زیاتېږي. عقاید چې څومره خلکو ته ښکاره شو او چې څومره معاملات اعمال تر د میراث د احکاماتو پورې د انسان د ژوند او د مرګ او د انسان د مال د ویشلو تجارتي هر څه چې حضور پاک څه مقصد له الله را لېږه برابر شو. واتممت علیکم نعمتي، الله وی دا دین زما لوی نعمت دی، همې در باندې پوره کړه. غټ نعمت د نعمتونو نه دین دی. ولی د دې دین په ذریعه ته الله ته به نږدې کېږي او جنت ته به د دوزخ نه بچ کېږي. دا نعمت په در باندې پوره کو. او وردیت لکم الاسلام الدین، او تاسو له چې کوم دین ما غوره که د هغې نوم درته ما په خپله مقرر که چې هغې ته اسلام وایي. نو دا نښه شو د حضور پاک وفات ته چې د علیه السلام د راتلو مقصد د دین پوروالی هغه وشو. بیا نبی علیه السلام اعلان وکړ خذوا عني مناسککم، معنی د حج طریقې زده کې. لعلی لا حج بعد عامی هذا، ممکن ده چې دینه پس زه بل حج ونه کړم. نو معنی چلونه زده کې ګورئ، ځکه د حج دا چل او طریقه بې زمانه بیا د بل چا نه نشي زده کولی. دا نقلی سیزونه دی په عقل نه معلومیږي. نو معنی زده کې نو چې کوم اکابر صحابه و هغې پیشو لعلی لا حج بعد عامی هذا، ممکن ده چې دې کال نه پس بل حج ونکم. پوه شو چې پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړم دی کې څه چل دی، دا د حضور پاک اخیری حج دی. او واقعي همغسې وشوه، د دغې اعلان او د حج نه پس د نبی علیه السلام تقریبا 81 کاله پس وفات، 81 ورځې پس وفات شو. 81 دن دا د دې په منځ کې تېرې شوې. ربیع الاول دا په د ربیع الاول دا اعلان چې کېده د ذوالحجې 9 تاریخ و، 9 تاریخ ته ذوالحجې. نو ذوالحجه ورپسې بیا څه ورته ویل کېږي محرم، بیا ورپسې سفر او بیا ربیع الاول 3 میاشتې شوې. نو 3 میاشتې 80 ورځې شوې. زه خطا شم، 81 تقریبا 1 یا 2 ورځې د دې په منځ کې فاصله وه. 1 یا 2 ورځې پس نه 3 میاشتې څو جوړېږي؟
نه بیا دین جوړیږي. نو دا اعلان د ذی الحجې په نهمه شوی، نو ذی الحجې پسې محرم نهمې پورې یو میاشت شوه، د سفر نهمې پورې دویمه میاشت شوه، او د ربیع الاول د نهمې پورې دریمه میاشت شوه. نو درې میاشتې لس کم سل ورځې شوې که نه، یعنې دوه درې ورځې د پاسه درې میاشتې پس د دې نه نبي علیه السلام وفات شو. بل دا آیت صورت کې نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. کہ دا صورت کله نازل شو، بعض علماء وی چې پورا کون اخیری صورت نازل دین واغه هم داره کہ دا صورت کله نازل شو، نو نبی علیہ السلام تعالی وی ما د سره مدد وک مدد زما راغی او مکه مکرمه فتح شو، او ته خلق اینه کې ډلې ډلې په اسلام کې داخليږي. مکه چې فتح شو دا خلق به جوک در جوک ډلې په ډلې راتدل او مسلمانې دل با. نو بیا تسکوا بیا فسبح بحمد ربک واستغفره، د خدای تسبیحات اوس باقی وایا او استغفار وایا انه کان توابا. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک دغه ورځو کې ډېر زیات تسبیحات له زور ورکو، تسبیحات به وي او استغفار به وي او ذکرونه او لا اله الا الله، دا چې خاص کوم اذکار دي دې له پیغمبر علیہ السلام زور ورکو. د دې نه بعضې صحابو دا معلومه کړه چې د نبی علیہ السلام مبارک نیټه نږدې ده. حضرت ابن عباس د عمر نه کمو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به د خپل مجلس کې کیناو، حالانکه په هغه مجلس کې به اکابر صحابه هم ناستو، مشران سپینګیري. عبدالرحمن ابن عوف اعتراض وکړو، سعد ابن ابي وقاص اعتراض وکړو، وی د ده په شان خو زمونږ بچي دي زمونږ نوسي دي، نو دې ته مونږ سره یو ځای کینئ، دا کشر هلک ولې مونږ سره په مجلس کې یو ځای کینئ؟ عمر صاحب ورته وی تاسو ته پته ده، وی ځه ودرېږه وجه به درته اوس ورته نه کوم بیا به درته ویم. ابن عباس صاحب یو ځل ما پسې سوال جواب وکړو، وی د پوه شوم چې سله مې بلي، وی دغه کابر صحابه ناستو مشران سپینګیري د حضور پاک نږدې، او وی زه خو کشرم زه وبللم. وی ما ته وی چې نبی حضرت عمر دا آیت وی صورت وی اذا جاء نصر الله والفتح، وی ځای که نه د دې صورت متعلق تاسو څه وایئ؟ نو چا وی چې دی کې خو د الله امداد ته اشاره ده، چا وی د مکې مکرمې فتح ته اشاره ده، چا وی نبی علیہ السلام ته خدای پاک وی چې استغفار وایه او تسبیحات وایه. وی ابن عباس ستا څه نظریه ده، ستا د دې صورت متعلق څه سوچ دی؟ هغه کشرو وی هي اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی دې کې د پیغمبر علیہ السلام وفات ته اشاره ده. بس صحابه پویش. عمر وی امام دغه سوچ دی چې کم ستا سوچ دی. ابن عباس د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړو، لوټه ورته یو ځل کېښوده د اوبو، تپوس وکړه حضور پاک، وی دا لوټه چا ایښودې ده؟ وی د ابن عباس. دعا یې وله وکړه، په سر یې وله لاس راښ کړه، اللهم علمه الکتاب والحکمة، خدای دله د قرآن علم ورکړي او د قرآن په مقاصدو او په احکاماتو پویه وله ورکړي، خدای وله هغه پویه ورکړې. نو د دې صورت نه بعضې علمو دا معلومه کړه چې د نبي علیہ السلام وفات نږدې دی، او جبریل علیہ السلام په رمضان کې راته او نبی علیہ السلام ته به قرآن اورو، دور به ورسره کو چې کومه حصه د قرآن به نازله وه د هغې دور. حضور پاک فرمایي وی په دې کال جبریل راغی، دوه ځله زمو د هغه قرآن واورېده، دوه ځله دور شو، او په نورو میاشتو کې په رمضان کې به 10 شپې اعتکاف کو، او په دې کال کې په رمضان کې 20 شپې اعتکاف وکړو. دینم اندازه معلومه شوه چې د نبی علیہ السلام مبارک د تلو ټیم برابر ده. داسې نورې نښې وي. به هر کیف حضور پاک بیماری سوه، سرخوږې، یو جنازه وه د انصارو، د هغه جنازې نه چې واپس شو نو عایشې بیبي کره لاړ، نو عایشه وی وا رأساه، د هغې سر خوږېده، سر مې خوږېږي. نبی علیہ السلام او فرمایل بل وانا ورأسا، بل وانا ورأسا، عایشې زما سر خوږېږي. او بیا ورته حضور پاک خو خوشطبه مو خوشطبي بیا کوله، نو بی عایشې ته او فرمایل وی عایشې وی فکر مه کوه، وی که ستا دا سر خوږېږي او ته وی سر مې ماتېږي او ته د دې سر خوږي نه مړه شوې که نه، نو وی ته خو بختوری، زه به در باندې جنازه وکړمه، ښه به دې کم جنازه به در باندې وکړمه.
هغه خزی خوم عجیبی کنه نو هغه وی وی هم دقه امام وی چې د ما مرګ دی خوښ دی د ما مرګ دی خوښ دی او چې زه مړه شم نو مازدیګر به د ما په ځای بله ښځه کور ته ما کوټې ته راوستي اوس هم داسې ښځې وایي که نه وی په سړو څه اعتبار دی وایي د ښځې جنازې پسې چې رواني نو نظر یې په پردو کوڅو کې منډې وایي چې دا د غسل اوبه کله وچېږي چې زه بله ښځه راولم نو عایشه بیبي ورته هم دقسې وایي وایي چې وایي ته ځکه چې زما په مرګ خوشحاله او چې زه مړه شم که نه نو فورا به د شپې له بیا د ما کوټې ته سار له به د ما کوټې ته بله بیبي به دې راوستي حضور پاک وفرمایي نه عایشې داسې نه ده خو ته به د سرخوږي نه جوړه شي الله به دې جوړه کړي او ممکن ده دا د ما خیري بیماري وي د انصارو یو ښځه ناسته وه بچی یې مړ شوی عایشه بیبي ورته وایي وی صاحب دا یو ښځه ده او ماشوم یې مړ دی او غمجنه او پریشانه تاله راغلی ده نو حضور پاک تسلي ورکړه وایي چې د کم انسان 3 ماشومان مړه شي او مور پلار پې صبر وکړي الله به جنت ورکړي وی صاحب که 2 د چا مړه شي حضور پاک ته به وحی راتله تدریجي دې کې هم د الله حکمت و چې داسې ورو 3 بیا 2 بیا 1 نو امت به خوشحاله شي چې د پیغمبر علیه السلام او د عایشې په مطالبه الله احسان وکړو وی که 2 مړه شي وی که 2 بچیم د چا مړه شي الله او دې په صبر وکړي مور او پلار الله به جنت ورکړي دا ښځې خو یو بچی و وی صاحب که یو بچی د چا مړ شي وی که یو ماشوم مړ شو نابالغه مور پلار په صبر وکړي الله به جنت ورکړي نو د عایشې خو خپل بچی نو وی صاحب که د چا بچی نه ماشوموالی کې بچی مړه نشي حضور پاک فرمایل وی د ټول امت دپاره زه اخرت ته تلونکی یم زه یم که نه بچی مړ نشو زه یم زما وفات څوک ځان ته را مخکې کي او په هغې صبر وکړي الله به دلم جنت ورکړي یا موفقه ای خلکو سره خیر ښېګړه کوونکې عایشې تا دې ګوره څومره فایده امت ته په دې یو تپوس کې ورسېدله نو سرخوږي په هغې سرخوږي سره پې تبه راله او سخته تبه وه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی ده چې ورننوتم او د حضور پاک په تندي مبارک مې لاس کېښود وی وجود یې خوټ کېده د تبې نه مې صاحب ستا خو ډېره زیاته تبه ده وی او زما ته تبې تکلیف دومره ډېر دی لکه تاسو که چې 2 کسه نه جوړه شي په ما د 2 کسو د تبې زور دی ولې اجر مې زیات دی اجر ډبل دینه معلومیږي چې په انسان تکلیف راشي بیماری راشي نو کدی ګناهګاری الله په ګناه راځي او کدی داسې وي چې د ګناه ني نو الله دا هغه اجر د لوړ مرتبه په شکل کې ورکوي نو حضور پاک الله د ګناه نه پاک پیدا کړی دی قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر مخکې وروسته هر څه الله بخښلی دي نو د پیغمبر علیه السلام په بیماری د هغه درجه او مرتبه چې نور الله اوچتوي یو په ما چې بیماری او تبه راځي نو زما د تبې ډبل زور مال راځي لکه 2 کسو د تبې زور مال راځي دا تبه شروع شوه دې درمیان کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم منزله ته جومات ته به ته به وه سر یې خوږېده خو بیا به منزله ته یو صحابي فرمایي منزله داسې حالت کې راووته چې سر مبارک یې په څادر تړلی و بعضې وخت سر خوږېږي که نه نو سر په څادر باندې کلک وتړي وی سر مبارک په څادر تړلی و اخیري مونځ نبي علیه السلام د زیارت پر ورځ ماښام کړی دی دې نه پس یو منزله صرف اوتی دی زیارت پر ورځ باندې ماښام اخیري مونځ وکړه او چې کله د ماسخوتن د منځه ټیم شو نو بیا بیبیانو ته وی یو غټ لوښی راوړی او په ما باندې د 7 مشکونو نه اوبه راواچوې داسې مشکونه چې سپړدلې شوي ني اوبې پې واچولې نو چې کله پاسېده نو بې هوشه شو نو چې کله هوش کې راغی نو تپوس یې وکړه مونځ شوی دی که نه وی نه صاحب لا هم خلک ستا انتظار کوي وی په ما بیا اوبه راواچوې بیا پې اوبه واچولې چې بیا پاسېده نو بیا بې هوشه شو بیا تپوس وکړه مونځ شوی دی که نه وی نه صاحب خلک ستا انتظار کوي وی بیا را باندې اوبه واچوې بیا پې د پاسه اوبه واچولې چې بیا پاسېده بیا بې هوشه شو چې بیا کله په هوش کې راغی پرکالي ختمه شوه وی مونځ شوی دی صلی الناس خلکو مونځ کړی دی ام لا وی لا هم ساسته انتظار کی د الله رسوله وی ښه مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته حکم وکړئ چې خلکو ته مونځ وکړي عایشه صدیقه فرمایي بخاري شریف کې حدیث دی وی ما ورته وی چې ان ابا بکر رجل اسیف
لا يقوم مقامك، هغه ډېر نرم دل دی، رقیق القلب، زړه نرم دی او جاړي. او بیا ستا په مصلا په دې بیماری کې چې ته ستا په مصلا ودرېدلی شي نو دې جاړي جړا ولا ورځي. نو سیب مر عمر ته حکم وکا فلیصلی بالناس، چې خلکو ته منځو کې نشي ودرېدی ستا په مصلا. حضور پاک بیا فرمایل مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر ته حکم وکې چې خلکو ته منځو کې. عائشہ صدیقہ هغې خو پلارو، او بخاری کې بل ځای راځي وی ما وی چې که زما پلار د پیغمبر علیه السلام په مصله ودرېده او په دې بیماری کې حضور پاک وفات شو نو بیا به خلک وی چې ابوبکر سپیرو او ټول عمر به ابوبکر د خلکو بدی شي، وی به چې که دې په مصله نه وی ولاړ نو دا نبی علیه السلام به نه وی وفات شوی. نو ما دا سوچ کو وی زه څه خبر ومه چې د هغه په مصله څوک د هغه په جون ودرېږي نو هغه سره به خلک ډېره زیاته مینه کوي، خلق پې ډېر زیات خوښ کی. وی دې نه زه څه خبر وم. وی بیا مې ورته وی چې د الله رسول ابوبکر کمزورې دی په زړه او دې جړا نه نشي صبرېدی. نو عمر ته حکم وکړه، وی بیا فرمایل چې مرو ابا بکرین، ما ته بالخصوص وی مري ابا بکرین، ابوبکر ته حکم کوه. وی حفصې ته مې وی، حضرت حفصې ته ام المؤمنین ته د عمر لور ته چې ته ورته ووایه چې عمر ته ووایي. نو حفصې ورته ووایي د الله رسول ابوبکر په زړه نرم دی او عمر به منځو کې د ما پلار. وی په دې نبي اسلام غصه شو. ان کنتن تاسو اقا صواحب یوسف، د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې، تاسو د لاسه یوسف علیه السلام ته تکلیف ښځو د لاسه نه ورسېدلې، ما له تکلیف ولې راکوې د ما خبره نه منې. او بیا زور سره ووایي چې مرو ابا بکر، ابوبکر ته حکم وکړي. اتفاق دو یو کتاب لیکلی دی، یو سیرت چې ابوبکر صدیق چې کله حضرت بلال ته پته ولګېد ابوبکر ته ووایه نو دغه وخت کې حضرت دا یو تاریخ لیکلی حضرت ابوبکر په موقع نه ووایي. نو هغه حضرت عمر ته وایي چې ابوبکر خو نشته په موقع، ته مخکې شو دا مونځ ته وکړه. عمر مونځ وکړه، چې څنګه یې مونځ وکړه پیغمبر سم پوه شو، تپوس یې وکړه وی مونځ چا وکړه؟ وی مونځ عمر وکړه. وی تاسو ته معلوم چې ابوبکر مخکې کې، تاسو ولې ابوبکر مخکې نه کړ؟ بیا حضرت عمر فاروق جړل، بلال ته بلال ښه دې را سره ونه کړل. چېر کله پیغمبر علیه السلام نوم د ابوبکر اخیستی و نو زه ماته دې ولې د مانځه وې. دغه منځونه بیا د نبي علیه السلام په عدم موجودګۍ کې حضرت ابوبکر صدیق وکړل. دا د هغه خلافت ته م یو ګوره اشاره ده. منځونه حضرت ابوبکر صدیق وکړل. 14 ورځې د پیغمبر علیه السلام ټوله بیماري وه. د زبرګې په 28 تاریخ باندې نبی علیه السلام دغه سفر په 28 تاریخ علیه السلام بیمار شوی او 19 منځونه نبی علیه السلام په کور کې ځان لکړی دي. ځکه د بیماری په دې ورځو کې چې تر څو یې طاقت و جومات ته به ته، خو چې کله بیا وجود کمزوری شو نو بیا جومات ته نه شو تللی. نو 19 منځونه نبی علیه السلام په کور کې ځان لکړی دي، په دې 14 ورځو کې باقي د جمع کړی دي. یو موقع کې صحابه کرام رالل او حضور پاک ته وی چې د الله رسوله صحابه جاړي جمعات کې، او خصوصا انصار ډېر جاړي، د مدینې انصار. دی په دې ټولګي ناست دي، ولې جاړي؟ وی چې مونږ ډېر ورځې شو د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ونه لید. نو صحابه دی په دې ټولګي جاړي او بیا انصار ډېر جاړي. نبی علیه السلام وی ښه په ما به راواړوې او ما بوځې اوچت مې کې جومات ته مې بوځ او بیا پې د پاسه واچولې. چې بیا واچولې او جومات ته اوچت که بویه ته کور کې دننه یو طرف ته حضرت عباس اوږه ورکړه او بل طرف ته حضرت بریري اوږه ورکړه، او چې د جومات د کوټې د دروازې نه بار که نو هلته کې حضرت علي بار ولاړو. نو بریري هغه خپله اوږه د نبي علیه السلام علي صاحب ته حواله کړه. نو یو طرف ته حضرت عباس اوږه ورکړې وه د ترخ مبارک کې، او بل طرف ته حضرت علي اوږه ورکړې وه. په حضور پاک کې دومره سکت نو چې حدیث ته بخاري کې راځي د خپې ورپسې راښکې شوې نو د یې غټې ګوتې په ځمکه یو کرخه جوړه کړه، په مبارکې نه شو چتولی. چې څنګه راغې او داسې وخت کې را دننه شو چې حضرت ابوبکر صدیق په مانځه ولاړو، جمع باندې ولاړو. هغه چې څنګه پوه شو
نو نبی علیہ السلام ورته اشاره وکړه چې مرستو کېږه په خپل ځای ودرېږه. لیکن هغه بیا مرستو شو رارستو شو او نبی علیہ السلام لاړ او د حضرت ابوبکر خوا کې ګس طرف ته کېناو. نو پیغمبر علیہ السلام به الله اکبر وی، ابوبکر به الله اکبر خلکو ته په زوره رساو او سره خوا کې ولاړو. جمع شوه، چې جمع کله وشوه وی ما په منبر کېنوې، په منبر یې کېنو. د اخیری خطبة الوداع ورته وی، د پیغمبر علیہ السلام اخیری تقریر و بس د زیارت ورځ ده. نبی علیہ السلام دې نه پس بیا نه دی راوتی چې څنګه تقریر یې کوو. نو په تقریر کې یو څو ضروري خبرې وکړې. یو بل خبره کړې لومبی دا وکړه الصلاة، د مونځ خیال وساتئ. مونځ په ټولو عبادتونو کې ګورې رونو ډېر اهم عبادت دی. نه دې وخت کې د زکات خبره وکړه، نه د روژې خبره وکړه، نه د حج خبره وکړه، حالانکه عبادتونه خو ډېر دي. لومبی خبره چې مبارکې خولې نه وباسي الصلاة، مونځ پکوي او د مونځ ډېر اهتمام او خیال وساتئ. دا لومبی خبره شو. او دویم څه وی؟ ما ملکت ایمانکم، ګورې د وینځو غلامانو، نوکرانو، همسایګانو، کور کې دننه د همسایه اوسېږي، زمیندار دی، مزدورکار دی، خو چې ستا د لاس لاندې کم سړی دی، افسر خپل ماتحت او بادشاہ د خپل رعیت د دې به خیال ساتي. ما ملکت ایمانکم خو وینځي غلامانو باندې عرف کې شریعت کې اطلاق کېږي، لیکن یوازې هغې نه نور هم پکې داخل کا، علت ته وجې نه نور پکې داخل کا چې کم سړی ستا د لاس لاندې دی. افسر لاندې خپل بابوګان دي، خپل نوکران دي، خان لاندې خپل نوکران دي، او ستا همسایه دی، ستا مزدورکار دی، ستا د حکم لاندې دی، ستا د لاس لاندې ژوند تېري. د دې خلکو به ډېر خیال ساتي، ظلم به نه کوي. بالایي سړی دا به په مزدور باندې، په نوکر، په چاکر او په دې لاندې خلکو به زیاتې به ظلم به نه کوي. د دې ډېر خیال ساتي. او بیا یو بل اعلان وکړو، وی چې څومره دروازې د جومات ته ټولې بندې کړې سوا د ابوبکر د دروازې نه، ټولې بندې کړې، ټولې چې څومره دروازې دي بندې کړې. مخکې دې نه اعلان کړی د علي صاحب هغه اباقي وه، غټې دروازې او دا کړکۍ. څومره چې په کړکۍ خلکو پرېښي دي جومات ته مانځله پرې راځي، دا کړکۍ بل طرف ته واړوئ. صرف د ابوبکر صدیق کړکۍ پرېږدی. اوس هم په مسجد نبوي کې باب السلام طرف ته یو بورډ لګېدلی دی، په هغې یې لیکلي دي هذه خوخة ابي بکر صدیق رضی الله عنه. د ابوبکر صدیق چې کوم ځای کړکۍ وه هغې نه خو شاته یې دا بورډ لګولی دی، کړکۍ لږه مخکې وه، خو اشاره ورکوي. علما لیکي دا هم دې ته اشارت دی چې نورې کړکۍ بندې او د ده کړکۍ دې وي. نو جومات خو هغه زمانه کې د مسلمانانو د فیصلو ځای، جومات ته پیغمبر صاحب په زمانه کې دارالخلافه وه، د بادشاه د ناستې ځای و. نو دې کې د ابوبکر صدیق خلافت ته بیا اشاره ده. او یو عجیبه خبره یې وکړه، وی په ما چې د چا احسانات راوړېدلي دي او چا ما سره په دنیا کې ښېګړه کړې ده، د هغې بدل مې وله خلاص کړی دی. په ما د چا احسان نشته. څومره چې ما سره خلکو ښېګړې کړې دي، هر چاله ما د هغه د ښېګړې بدل خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته سوا د ابوبکر نه. د ابوبکر احسان زما په غاړه کې اوسم پروت دی. ابوبکر له بده د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. او ما سره چې په مال کې څونه چا مینه کړې ده او په مرګرتیا کې را سره چا څومره اخلاص کړی دی، نو د ابوبکر نه زیات بل چا نه دی کړی. واقعي یوازې د پیغمبر علیه السلام د هجرت په سفر کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره اخلاص کړی د سفر د هجرت. اوهو سړی حیران شي، څومره مینه یې کړې ده، څومره اخلاص یې کړی دی، او څومره د پیغمبر علیه السلام خیال ساتلی دی. او په مالیاتو کې چې څه به وراوړل به پیغمبر علیه السلام ته به کېښودل. بلکې یو عجیبه نکته راته ویم، حضرت ابوبکر وی په زړه مې یو ارمان پاتې دی. وی هغه ارمان دا دی چې ارمان حضور پاک زما جیب خپل جیب وګڼي. څنګه خپل جیب؟
لکه یو سړي شي ته ضرورت سي نو خپل جیب ته فورا لاس کوي، نه پکې شرم محسوسوي، نه حیا محسوسوي، او نه چا نه تپوس کوي چې جیب نه پیسې راوباسم او که نه، ججک نه محسوسوي. ضرورت راغی بس جیب ته لاس کوي، نه زوی نه تپوس کوي، نه ښځې نه جیب ته لاس ومنډم که نه، نه څه حیا او شرم محسوسوي. افسوس چې زما جیب د پیغمبر علیه السلام خپل جیب شي، لکه چې خپل جیب ته لاس کوي شی راوباسي، چې دقه رنګې د پیغمبر علیه السلام ضرورت یو زما جیب ته لاس کوي شی ته راوباسي. افسوس، دا ارمان مې پړه باد. نور داسې شی نشته، داسې مینه نشته چې د حضرت ابوبکر صدیق سره د حضور پاک او د دغه سره ده. صحابه فرمایي که نه چې کله به نبي علیه السلام د کور نه بار راوته، ابوبکر به یې ولید او عمر به یې ولیدل، نو حضور پاک به دوی ته مسکي شو، دوی به هغه ته مسکي شو. دومره محبت او مینه. نو یو د ابوبکر احسان زما په غاړه سټ پروت دی، هغه له به د هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي. او بیا یې وجیبه خبره بله وکړه، یو پیشنګویي بله وکړه، یو بنده له الله اختیار ورکه د دنیا او د آخرت په منځ کې چې دنیا دې خوښ دی او چې الله سره څه نعمتونه دي ادې خوښ دي. بنده له خدای اختیار، بنده وایي ځان یاد نه که بنده، یو بنده له الله اختیار ورکه چې د دنیا ژوند دې خوښ دی او که الله سره کم نعمتونه دي ادې خوښ دي، نو هغې بنده د دنیا ژوند خوښ نه که او د الله سره چې کم نعمتونه دي هغې خوښ کړل. حضرت ابوبکر په جړا شو، په سلګو یو جړ. یو صحابي وایي موږ چې دا شیخ خو ډېر ساده سړی نه دی، دا بوډا ډېر ساده سړی نه دی. پیغمبر علیه السلام خو د یو بنده مثال ورکوي چې یو بنده له خدای اختیار ورکو او هغه دنیا خوښه نه کړه او د الله نعمتونه یې خوښ کړل، دا خو د یو بنده مثال ورکوي. وایي موږ هغه وخت سره پوه نه شو، ابوبکر پوه شو چې دا پیغمبر علیه السلام خپل ځان یاد کو خو د بنده په تعبیر یاد که، ځان یاد که، د خدای بنده نبی علیه السلام او د اختیار هم دته میلاو شو او دنیا غوره نه کړه او د الله خو یې خوښه کړه. خو موږ پوه نه شو، ابوبکر پوه شو. او یو اعلان یې بل هم دغې وخت کې وکړو، اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرة العرب. جزیرة العرب چې څومره دی، بحر عرب، بحر فارس، د دې منځ کې چې څومره علاقه ده، دې نه یهودیان عیسایان وباسي، دې کې چې یو یهودي او عیسائی پاتې نه شي، نه لرې کړي. ولې دا زمونږ دلته د مذهب ځای نه دي، که دا په خوا کې دی رہی ممکن د دې سبا خپله غلبه راولي او تسلط راولي او د مسلمان مذهبي ځای نه ګیر نه کړي، دا لرې کړي. او یو څو اعلانونه نبی علیه السلام نور مکړل، الامة مما صنعوا، وی خدای دې په یهودو او په عیسایانو لعنت نازل کړي. ولې؟ وی هغوی د پیغمبرانو قبرونو ته سجدې کړي دي او د خپلو پیغمبرانو قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي دي، هغه د سجدې ورته کوي. ورې زما لا بل ځای کې راځي، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، ورې زما د قبر نه یو د عبادت شی جوړ نه کې چې د ما قبر ته سجدې ونه لګوي. امت یې یراو چې ما سره خو د امت عقیدت او محبت او مینه ډېره ده، نو اصله چې زما د وفات نه پس زما قبرونو ته سجدې ولګوي. یو خبره بله مکړه، هغه عجیبه ده، وی چې کم څیزونه تاسو ته ما ذکر کړي چې دا حلال دي او دا حرام دي، نو ګورې د دې نسبت ما ته ونه کې، نه ما در باندې یو شی حلال کړی دی او نه ما در باندې یو شی حرام کړی دی. ما ته چې الله څه ویلي دي چې دا حلال دی مې ته بیان کړی دي، او چې الله څه ویلي چې دا حرام دی هغه مې ته بیان کړی دي. ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. پیغمبر علیہ السلام ته که د حل او د حرمت نسبت کیږي نو پیغمبر علیہ السلام د هغې مبین دی، بیانونکی دی. نو ما درته دا بیان وکړه چې دا حلال دی، بېشکه خدای خو مونږ نه نو مونږ ته خو د حضور پاک په ژبه دا معلومه شو چې دا حلال او دا حرام. نو پیغمبر علیہ السلام دلته کې مضبوط اعلان وکړه چې دا څومره څیزونه حلال دي. نو ګورې د دې حقیقي نسبت ما ته ونه کې، مجازي ما ته کولی شي، حقیقي نسبت به الله ته کوي. الله په ما په ژبه تاسو ته دا حلال کړي دي او الله په زما په ژبه تاسو ته دا حرام به ښکاره کړي دي. نو حلال، حل او حرمت دا د الله په اختیار کې دي. دا یو څو اعلانونه وکړل او د دې اعلانونو نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته دننه شو. د دې بیمارۍ دوران کې لور یې راله بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها
او اتفاق دو چې کم وخت کې دا راله نو نبی علیہ السلام انتهایی په تکلیف کې و، ډېر تکلیف کې و، نو هغه په جلا شوه، دې سره خو یې مینه زیاته وه، نو هغې ویې واکرب ابا واکرب ابا، او زما د پلار تکلیف او مصیبت. نو علیه السلام ورته وفرمایل چې نن نه پس به دې په پلار مصیبت نی، لیس علی ابیک الکرب بعد هذا اليوم، نن نه پس به دې په پلار تکلیف نی، ښه د دنیا جون نه پس به د آخرت جون شروع شي، تکلیف ختم. نو ځان ته یې رانږدې کړه، نو چې رانږدې کړه نو ویې جړل، نو بیا ځان ته رانږدې کړه، نو چې رانږدې کړه نو ویې خندل. نو بی بی عایشه وی فاطمه ما خو ډېره هوښیاره ګڼلې، یو وخت هم جړه هم خنده، یو وخت خلک جاري خنداني او د خندا په ټیم کې جړاني، نو هم دې وجړل هم دې وخندل، دا ولې؟ وی زه د خپل پلار راز نه فاش کوم، دا ما سره د خپل پلار راز دی. و چې کله وفات شو حضور پاک نو بیا دې تپوس وکړه عایشې میره مور یې وه، وی فاطمې وی زما د موروالی په حق د نه تپوس کومه چې حضور پاک ځان ته رانږدې کړې نو تا وجړل، ولې؟ او بیا دوباره رانږدې کړې تا وخندل، دا ولې؟ وی اوس بیا درته وویم، وی په لومړي ځل ځان ته یې رانږدې کړم، نو یې ما ته چې بچې زما په دې بیماری کې دا زما د وفات بیماری ده، دې کې زما د دنیا نه آخرت ته سفر ده، دې کې د وفات کېږم، خو ګورې چغې به نه وې او صبر به کوې. وایي چې د پلار مې واورېدل چې وفات کېږي او بیا د حضور پاک په شان پلار، الله اکبر. وایي ما دې جړه راغله، ومې جړل، واقعي ډېره دړمنه وه، ډېره زیاته دړمنه وه. وایي بیا چې زما جړې ولیدل نو ځان ته یې رانږدې کړمه، ما ته چې بچې مه جاړه، زما په ټول خاندان کې بچو کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې را رسېږي. هماغسې شوه، د حضور پاک د وفات نه پس 6 میاشتې پس دا وفات شوه، 6 میاشتې پس، ډېره دړمنه، دې نه پس چا سره خبرې نه دي کړې، کور کې دننه وه، بهر نه راوتل. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، په ما داسې مصیبتونه را پرېوتل، که دا مصیبتونه په دې ورځو را پرېوځي د ورځو رنګ به بدل شي، شپې به ترې جوړې شي، ورځې به تورې شي، شپې به ترې جوړې شي. په دې هم پوه شو، ښکاره خبره ده. دغه شپه باندې چې کله سبا وفات کېږي نو د پیغمبر علیه السلام طبیعت لږ درونو، بار بار په بېهوشي راځي، بار بار. او د حضور پاک طریقه خو به دا وه چې یو شپه به یو بیبي سره وه، چې بیماري سخته شوه او کله بیا د ګرځېدو نو بیبیانو نه یې تپوس وکړو، این انا غدن، این انا غدن، سار له به زما ورځ کوم ځای وي، سار له به چا سره یم. نو بیبیانو خو پوه شوې چې صاحب تا ته خو خپل نمبر معلوم دی، خو چې دا بار بار تپوس کوې نو دې کې څه چل دی. وی صاحب چې ستا کوم ځای خوښوي، ستا چې کوم ځای خوښوي. نو د عایشې دا کوټه ښه ده، د ابوبکر لورم ده ډېره، دا خو زه درته ویم دا کوټه ولې ښه ده، یو جومات ته نږدې ده، دروازه کړکۍ جومات ته وه، نو جومات ته پې اسانه تلی شي. نو عایشه خو عایشه صدیقه او ټولې بیبیانې امهات المؤمنین د حضور پاک د جنت ملګري دي، خو د عایشې فضیلت په نورو لږ زیات دی په دغه جمدو بیبیانو. فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. حضور پاک فرمایي لکه څنګه چې ما ته ډوډۍ چوره کړې ډوډۍ په خورما کې په نورو ډوډو باندې غوره ده، خشته لګي، وي دارنګې عایشه د نورو بیبیانو په نسبت باندې بهتره ده. عایشې صدیقې په نمبر کې بیمارم شو، د هغې په نمبر کې بیماري زیاتم شوه او د هغې په نوبت کې وفات شویم دی، دا د هغې ورځ وه. د شپې تکلیف و، سار ټیکو، بیا سار داسې ټیکو چې جمع ولاړه وه، نو حضور پاک په خپله پاڅېده او که دروازه کړکۍ وه جومات ته چې کومه کړکۍ وه په هغې پرده پرته وه چې د سوړه چونده کې کور ښکاره نه شي، نه کړکۍ کوله وکړله او هغه پرده کې سپونو ته وکتل. او د ډېرو ورځو نه خو صحابو نه ولیدلې چې هغې څنګه د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ولیده،
وی دا مخی را باندې داسې ډولې ښکاره شو کأن وجهه ورقة مصحف، لکه چې د قرآن پاڼه وي داسې خشته وه. د ښکلي شي تشبیه غي د قرآن د پاڼې سره ورکوي، وی داسې خشته وه. او چې پیغمبر علیه السلام په صفونو کې صحابه ته وکتل چې صحابه که زه نه مې صفونه ولاړ دي، نو مسکې شو. او صحابه دا ګمان وکړه چې ګرې نبي علیه السلام روزي ابوبکر جمع ته ولاړ دی، سارمون د جمع رانانه ده. چې پیغمبر هم پوه شو چې که زه اوس لږم یو قدم اخلم نو صحابه باندې جمع ګډوډېږي، صفونه به مات کړي، ماله به رامنډه کړي، ما به ونیسي. نو بس زر یې ورته لاس داسې ولقاو چې بس تاسو خپل مونځ کوئ او پردې را ښکته کړه. خو دومره بیا هم کمزور چې پردې پوره ښکته نه کړی شوه. و طبیعت خو علی سے بار وته صحابو ته تاسو کو کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، طبیعت څنګه دی؟ اصبح بحمد الله بارئا، اصبح بحمد الله بارئا، د خدای حمد او د الله صفت ته طبیعت ټیک دی. حضرت ابوبکر صدیق راغی تاسو ته کو د الله رسوله دا یو بیبي صنح ته د مدینه شریفه نه لګا بار وی صنح تلال شم نن مطابق څنګه دی وی دلال شه الله. نو تقریبا دی لسو بجو ټیم کې د پیغمبر اسلام طبیعت ګډوډ شو. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی زما سینې ته ډډه والی وه، سر مبارک زما سینې ته پروت او یو کاسه کې مې ورته اوبې ښودې وې. نو تکلیف زیات شو، نو کله به سر مبارک په دې پتون زما کېښوده او کله به اوچت که، او یو صادر و نو کله به صادر په مخ واچو او کله به یې لر که، او لاس مبارک به اوبو کې کېښود نو په مخ به یې راښ که، په مخ به یې راښ که. ان للموت سکرات، یاره د مرګ مخکې چې کم بیماری ده او کم تکلیف دی نو سخت دی. ښه وی دې کې د ما رور راننوته عبدالرحمن، وی چې راننوته هغه سره مسواک و، مسواک یې مږه. وی حضور پاک هغه مسواک ته داسې ډېر په غور وکتل. وی ما ورته چې صاحب مسواک ته د شوق کېږي مږي، سر مبارک یې وړقه چې وی روا مې غشي. ما وی الینوه لکه صاحب دلی لږ نرم کم، وی سر مبارک یې وړقه. ما هغه مسواک راواغېستو په خپله خوله کې مې نرم کړ، چکونه مې پې ولګولو ښه مې نرم کړ او حضور پاک له مې ورکړ. وی داسې مسواک یې ومږه چې داسې ښکلې مسواک یې چېرته نه ومږلې، ډېر ښه او زر یې ماله راکه واپس. وی ما زر د حضور پاک هغه مسواک په خپله خوله کې ومږه. بی بی عایشه وی خلک وی چې د دوه اخترونو میانس کې د شوال په میاشت کې نکاح سپیره ده. اوهو قمقلو وی زمانه زیاته بختوره ښځه بله کمه ده، زما نکاح خو د اخترونو میانس کې شوې ده، د شوال په میاشت کې شوې ده. وی زه څومره بختوره یم، وی زما په غېږ کې د حضور پاک نه سوتې ده او زما په کوټه کې دفن شوې دی او اخر وخت کې زما او د حضور پاک لاړې خدای شریکې کړې دي. مسواک ما ومږه هغې له مې ورکړه ویې مږه او بیا حضور پاک چې کم مسواک ومږه نو ما زر په خپله خوله کې ووو زما لاړې د رسول الله مبارک خېټې ته ورسېدې او د رسول الله مبارک لاړې زما خېټې ته ورسېدې. څومره لوی خبره ده. مسواک یې ومږه. خصائص کبرا کې سیوطي لیکي حضرت جبریل علیہ السلام روزانه براته د پیغمبر علیہ السلام عیادت پې کو ته به څنګه دی دی رانه وت ملک الموت سره دی چې څنګه رانه وت او ملک الموت ور سره دی نو لومبه حضور پاک ته وی د الله رسوله ممکن ده چې د وحی په بنیاد دنیا ته زما دا اخیری راتلی بس دیگه تقریبا سب واتر و مخی دا آیت نازل شوی چې واتقوا یوما ترجعون فیه الى وحی په بنیاد دا ممکن ده چې زما اخیری راتللی او ملک الموت ما سر راغلی دیم اجازت غواړي حضور پاک هغه ته اجازت ورکړ او ورته وی الله رسول ځان الله را لېږلې ما تعالی الله اختیار درکوي دنیا دې خوښه ده وکړه ما عند الله الله سره دې خوښ دی. نو حضور پاک جبریل علیہ السلام ته وکتل
د مشورې په بنیاد مرګره استاد څه خیال نو حضرت جبریل علیه السلام ورته څه وایي ویل الله رسوله خدای پاک خدا له اختیار درکړ دنیا ژوند یې خوښتي وکړو الله له خو ان الله یتشوق الی لقائک الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی الله دې ملاقات ته شوق کې ملک الموت انزل امرک خپل کار دې جاری دیگه عایشه وی دوباره پوه شم چې لاس مبارک اخکته شو او خوشبو می محسوس کړه او اخری د آیت ما الذي انعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق اللهم الرفيق خدای ته زما لوی ملګری ستا ملګرتیا غواړم الله ته زما لوی ملګری ستا ملګرتیا غواړم الله ته زما لوی ملګری ستا ملګرتیا غواړم لاس مبارک ښکته شو یو خوشبو مې محسوس کړه نور پوه نه شوم چې د ګل په ورځ باندې تقریبا داسې د 10 بجو ټیم کې مخکې وروستو د حضور پاک مبارک د دنیا نه د آخرت سفر شروع شو دغه وفات سره په مخلوق باندې او په صحابو سا سر پریوت وفات ټول تفصیل می تیره جمعه ویلې ده ظاهره خبره ده چې د صحابو چې د نبی علیه السلام سره کوم محبت او کوم مینه وه چې هغوی به ځانونه قربانول بچي قربان کړي دي وطن یې پرېښی دی ښځې یې پرېښي دي رشته داره یې پرېښي دي تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د دغې عاشقانو د نبی علیه السلام او د صحابو په هغوی به د پیغمبر علیه السلام د وفات څه اثر و د یو محبوب او د یو انسان سره چې د چا مینې او محبت یې او هغه ته لاړ شي نو په هغه څه اثر پرېوځي قسم دی حضور پاک و صحابو ته د مور پلار هر چا نه زیات و د هغې زمونږ په شان مجازي مینه نه وه د هغې حقیقي محبت او مینه وه د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې نه به خبره نه وته چې هغې به فورا بیا منله نو اندازه تاسو ولګوئ چې په هغې به اثر څنګه و داسې یو عجیبه اثر په صحابو پرېوته چې هغه د بیان قابل هم نه دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بےهوشه شو بالکل بےهوشه پرېوت حضرت عثمان رضی الله عنه دیوال ته ډډه وواله چې څنګه واورېدل دیوال ته ډډه وواله او ګونګې شو خولې نه خبرې نه وتې حضرت عمر فاروق غوندې سړی چې هغه څومره بهادر دی او څومره زړور دی څومره مضبوط دی هغه دماغو کار پرېښود د فنګر ولا بند کلک دماغو بالکل کار پرېښود او توره لاس کې واغېسته او په منبر کېناست او توره داسې اوچته کړه وی بعضې منافقین وایي چې نبی علیه السلام وفات شوی دی نبی علیه السلام نه دی وفات جمدی دی او د موسی علیه السلام په شان چې څنګه موسی علیه السلام وادي تور ته کوهي تور ته تللی او د الله ملاقات له او بیا راغی داسې پیغمبر علیه السلام هم د الله ملاقات له تللی دی واپس به راځي او که د چا نه مې واورېدل چې پیغمبر علیه السلام وفات دی نو په دې توره به دې سر وه بلکل پوهېده نه چې غږ نه کو خلک یریدل که چا به چا نه تپوس کو نبی علیه السلام وفات دی زر بیا عمر ته ګوته ونیوه چې هغه دی ګوره چپ خو چې نه دی وفات چا نه مې واورېدل چې وفات دی زما دې توره باندې به سر وم توره بار بلکل بارست دی او په منبر ولاړ دی یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه هغه خو چې څنګه واورېدل چې نبی علیه السلام وفات شو بس په ټک پرېوت د هغه نه ساه لاړه وفات شو حضرت ابوبکر صدیق په دغه ورځ نو د پیغمبر علیه السلام تیره جمعه تاسو ته ما ویلو چې د حضور پاک طبیعت په دغه ورځ لږ ښه سار مانځه ته هم سر مبارک راښکاره کړی او صحابو د سار وختي د نبي علیه السلام د مبارک مخ دیدار کړی
طبیعت یې خون وې صاحب که ستا اجازت یې د دې یو بیبي صنح ورته وایي د مدینې منورې نه لږ بار دی هلته وه که ستاسو اجازت یې طبیعت مو څنګه دی وې ښیم زه به هلته لاړ شم وې لاړ شه هغه هلته و حضرت سالم ابن عبدالله وایي چې خلق حیران دي څوک جاړي هلته څوک دلته جاړي څوک وایي نه دی وفات څوک وایي وفات دی حضرت عمر توره ایستی ده علي صاحب بېهوشه پروت دی تپوس ترې نه کېږي عثمان صاحب خبرې نه کوي ګونګې دی ای خدای اوس څوک و سالمه ته به ابوبکر به چې ته پیدا نه کې پوره معلومات والو چې دا حالت څنګه دی سالم ابن عبدالله وی په اس مې خپه واړوله تپوس مې وکړ کوم ځای دی وی صنح کې دی ورپسې لاړم چې زه لاړم او هغه زما شکل ته وکتل زما سا ګډه وډه وه زما اوښکو ته وکتل نو پوه شو حضرت ابوبکر مانه تپوس وکړ څه حال دی صاحب زه نشم ویلی هلته عمر توره رستی ده چې که چا نه مې واورېدل نو په دې توره تې سر وام یاره وایي داسې معلومیږي لکه چې نبي علیه السلام وفات شوی دی مې زه څه نشم ویلی بس فورا په جړا شو په سلګو سر شو او تیز اسې زر راوغوښته په اسې زر دومره تیزۍ سره راوځغلو چې زما اس د هغه اس نه شو رالاندې کولی او مدینې منورې ته ځان راورسوم خو چې څنګه راغې او خلق یې جومات کې ولیدل ټولګي ټولګي ناست دی څوک جاړي هر څه په ځای پرېښودل او نیغ د خپلې لور د بیبي عایشې صدیقې کوټې ته وردننه شو هلته یو څو ښځې نور هم ناستې وې زر هغې پرده وکړه او دې ورغې پیغمبر علیه السلام ته حضور پاک مبارک باندې یو څادر پروت و بعضې علما وایي چې دا پې حضرت جبریل علیه السلام اچولی ورغې او چې څنګه څادر اوچت که نو داسې د اتحیاتو په شکل د حضور پاک وجود مبارک ته مخامخ کېناسته او چې څادر یې څنګه اوچت که نو زر یې شا وکته مهر نبوت نو مهر نبوت نو پې ور پرېوته لا ولې وله د تندې ښکل که او د تندي د ښکلا سره فورا خپل مخې د حضور پاک په مخ کېښود مخ یې ورسره وجنګو او څه وایي طبت یا حبیبی حیا و میتا ای زما دوستا په ژوند څه ښکلی وې او په مرګ څه خشته په ژوند څه خشته وې او په مرګ څه خشته څه ښکلی او لن یجمع الله علیک موتتین الله رسوله پتا به دوه مرګه خدای چته نه جمع کوي هغه مرګ قد کتب علیک فقد متا بس چې کوم مرګ دله مقرر و په هغې خو ته لاړی نور به تا باندې بیا مرګ نه راځي او څه خشته څه ښکلی دا مخ به د پیغمبر علیه السلام په دې مخ کې ښوده او بیا به اوچتو او دا بل مخ به د پیغمبر علیه السلام د مخ سره جنګاو او ښکلی که حضور پاک او څادر یې پې د پاسه خور که خدای پاک عبدالله ابن مسعود وی رضی الله عنه وی اغه انسان ابو بکر چې داغه نه نرم دل انسان بل نو داغه نه نرم دل انسان بل نو اغه انسان له خدای زړه کلک او اغه عمر چې داغه نه د مضبوط له خاون بل نو داغه زړه نرم شو وی د ابو بکر په مونږ ډېر احسان دی خدای وله زړه کلک که چې به د پیغمبر علیه السلام په مصله ودرېده نو جړل به ټینګېدی نه شو خدای وله زړه کلک که بس چې څنګه دغه ویې کته نبي علیه السلام مبارک څادر یې پې واپس که او جومات ته راووته عمر ته وی عمره منبر نه کوشه عمر چاته منبر نه کوزېده وی چپ نه کوزېږم منافقان وی حضور پاک وفات دی که چا نه مې واورېدل چې سر ته پرې کړم نو ابوبکر جومات بل ګوټ ته لاړ خلک ورته راغونډ شو چې راغونډ شو نو اعلان یې وکړه من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت كسوک تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کئی نو نبی علیہ السلام وفات تے بس بیا خو خدای وفات شنو او کسوک دا اللہ عبادت کئی نو ان اللہ حی لا يموت خدای نمری غامیشہ جم دے
وما محمد الا رسول. دا آیت ولستو نبی علیہ السلام دا اللہ استاد دی، دا اللہ پیغمبر دی. قد خلت من قبله الرسل، دا غنه مخکې نور ډېر پیغمبران دنیا ته رالل او د دنیا نه لاړل. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کدی وفات شو یا دی شهید شو نو تاسو به اسلام پرې دی واپس په پوند کفر ته دی. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، او که څوک په پوندو کا کفر ته واپس شو د خدای څه نشي کولی. وسيجزي الله الشاکرین، چې څوک شکر گزاري خدای غیله ښه بدل ورکوي. دا آیت ولستو، آیت نه صفا معلومه شوه چې د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران دنیا ته راغلي لاړل او دی به هم د دنیا نه ځي. د ده په وفات به تاسو دین او اسلام به نه پرېږدی. اعلان یې وکړه چې ان محمدا صلی الله علیه وسلم قد مات، وفات شو. باس صحابو هیبت بل شان شو. اوسه پورې خو لا شک دی. حضرت عمر فاروق وی وی توره میلاس کې وه خو چې د آیت مې واورېده او د ابوبکر خبره مې واورېده مې چې واقعي علیه السلام وفات شو. دومره بوج را باندې راغی چې د خپلو خپو نشم ټینګولی. بیا خپو مې کار پرېښود ځمکې ته پرېوتم. او ما خو یې د دې وفات، دا یقینا وفات دی. صحابو یو هیبت تیر شو. حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ چې کوم د حضور پاک خاص خادم دی، وی د مدینه حال سو. الله اکبر، دا خو د خلکو حال دی. د مدینه حال سو، وی په کوم ورځ چې حضور پاک مدینه ته راغی نو مدینه روښانه شوه، او چې په کوم ورځ حضور پاک د مدینې نه لاړ وی مدینه کې تیاره شوه. هغه نورانیت په مدینه منوره کې نو کم چې د حضور پاک راتلو سره کم نورانیت راغلی دی. او زما د قسم د الله په ذاتي وی موږ د پیغمبر علیه السلام په قبر دفن کې مصروف او وی لاسم د هغه د خورو نه نو سنډلې انکرنا قلوبنا، وی موږ زړه هغسې نه محسوسو کم چې د حضور پاک د دنیا په ژوند کې زموږ زړه څنګه و. واقعي بلف چې بلی نو جدا پوزیشنی، بلف چې مړ شي جدا پوزیشن، بلف ته چې کوم علاقه نږدې ده جدا پوزیشن کې ده، بلف نه چې کوم علاقه لرې ده په جدا پوزیشن کې ده. او د سارو حال سو هغه قچره چې حضور پاک په هغې باندې سورلي به کوله، هغه قچره سپینه چې نبی علیه السلام به په هغې سورلي کوله، هغه نیغه لاړه او په مدینه کې یو کوي په هغې کې سر ښکته کو ځان یې پکې وروغورځو. خیر و خلاص. د سارو دا پوزیشنو تر دې حده پورې یو بیبي وه چې د نبی ښځه د زنانه چې د حضور پاک د وفات یې واورېدل نو سترګې د ځان ړندې کړې. وی په هغه سترګو به څه کوم چې د دواړو جهانو سردار پرې نه ښکاري. دا یو مینه و یو محبت و. د صحابو په زړه کې یو درد پیدا شو. واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې بس هغه له خدای حوصله ورکړه، دغه ځان ټینګ کړ. ګنې که حضرت ابوبکر صدیق ځان نه وي ټینګ کړی، عبدالله ابن مسعود غوندې سړی او قسم په خدای که پوهېدو ما بړه کې سوچ کو چې اوس به موږ څه کوو. ما به وی ظاهره نه تجارت حاجت شته او نه اغېشتلو خرڅولو ته ضرورت شته، بس کور به کینو منځونه به کوو روجې به نیسو مرګ به خدای راولي. داسې حالت د صحابو. زنانه په کورونو کې دننه پریشانه دي. یا حضور پاک څه شو؟ حضرت بلال مدینه پرېښودل، شام ته لاړ. چا ورته وی شام کې څه کوې؟ د حضور پاک کلي دې پرېښوده. وی چې بانګ به مې وی او ما به الله اکبر وی نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک مبارک مخ ته کتل. او داسې وخت په ما راغلی دی هغه له خو الله اواز هم ښکلی ورکړو چې ما به بانګ کله په جوش کې کو نو حضور پاک د خولې نه مې دا اورېدلی دی چې بخ بخ یا بلال، واه واه یا بلال. خو چې بانګ ویم نو مسله خالي پرته ده. هغه چهره کوم نه چې د بانګ په وخت کې په یو سترګه حضور پاک ته وګورم. شام ته لاړ، شام کې خوب ولیده، ډېره موده پسې خوب ولید. نبی علیه السلام په خوب کې ولید. وی بلاله دومره بې وفایي، دا بې وفایي خوند کوي؟ زه دې پرېښودم، زما کلي دې پرېښود. فوراً چې دا خوب نه راپاسېد څاروي باندې کته واچولو مدینې ته راغی. او چې مدینې منورې ته څنګه راورسېده، اوهو اج جدا منظر و.
خذو بوي قد جاء بلال او بلال را ماشومان رالل نن بیا د حضور پاک یاد تازه کیږي هغه بانګ بدن بیا د پیغمبر علیه السلام په جمعات کې ویل کیږي چې داغه په جون حضرت بلال کم بانګ ویل دا سار بانګ وی والله نن بیا هغه بانګ ویل کیږي خلک وته راغون شو بلال علی شابر او رسیدي وی ز بانګ لنیم راغل ما خپل محبوب گیلا کړی دا ما نه حضور پاک گیلا کړی دا اګیله لراغلی بانګ لنیم راغلی ما موجنه یوم درخواست کی بلال نه لګ بانګ وایا زاړه یادونه را تازه کړل بل امراضی بانګ وایا وی بالکل قسم مې دي چې بانګ نه ویم بانګ ویلې نشم دغه چې بانګ ته ودرېدم خو مخامخ ما ته ګل په شان چهره ښکارېده ابو صلاح خو خالي پرته ده ما ته خوا چهره نه ښکاري نو حضرت حسن و حسین ولې بیبي فاطمې راولېږل بلال بانګ وایا او فاطمه ډیره زیاته غمجنه وه انتهایی دړمنه وه وی صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا فاطمه وی رضی الله تعالی عنها وی مصیبتونه مې په دې سر داسې را پرېوتل وی که دا مصیبتونه په دې ورځو را پرېوتې نو دا ورځې به شپې شوې وې حضرت انس وی چې کلم د حضور پاک قبر مبارک برابر که خاورې مې واچولې موږ سره چاریان هم ویو بیلچې را سره دي ووتو مجبوري وه بیبي فاطمه راته لاره کې ولاړه چې لار کې ولاړه ما ته وی ما ته وی انسه خوند یې درکه چې د ما په پلارم خاورې واړولې اطابت انفسکم ټولم خوشحاله شو چې تاسو د الله پر رسول خاورې واړول بهر کې دا حالت د صحابه نو واقعي د لور په حالت فاطمه رضی الله عنها سره خو د حضور پاک او د دواړو بل شان مینه وه کله چې به بیبي فاطمه راغله نو نبي علیه السلام ورته پاڅېد او خپل به خپل ځای باندې به کښېنو او کله چې به دا نبي علیه السلام هغې کره لاړ نو ورته به پاڅېد دواړه به یو بل خپل صدمه د چا هېرېږي نو هغې ورپسې حضرت حسن او حسین راولېږل چې بلال بانګ ووایه چې ما ته د بابا وخت را یاد شي بانګ ته ودرېده بانګ یې شروع کړ الله اکبر یې ووی اشهد ان لا اله الا الله ووی او چې دې ته راورسېد اشهد ان محمدا رسول الله لاندې پرېوت زلګو جاړي بعضې مورخین خو لیکي چې وفات هم شو خو دا خبره مضبوطه نه ده بېهوشه شو دا په صحابو د نبي علیه السلام د وفات صدمه وه نو خدای پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه همت ورکړه سره د دې چې ډېر نرم دله و خدای ټینګ کړ ابوبکر صدیق جماعت کې اعلان وکوي په دې کار نه کېږي خدای مو بخښه راځي اوس چې دې نه پسته مراحل دي چې هغه پوره کړو او مرحله څه ده چې د نبي علیه السلام د غسل بندوبست وکړو دې درمیان کې انصارو په ثقیفه بني ساعده ورته وایي مدینه منوره کې یو د مشورې د میټینګ ځای و هلته راغونډ شوي و چې حضور پاک وفات شو چې اوس یو مشر مقرر نو حضرت ابوبکر صدیق ته چالو وی تاسو دلته د حضور پاک د تجهیز او تکفین کې مصروف یو انصار لګیا دي ځان له مشر مقرروي دی فورا لاړل حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق دواړه لاړل ثقیفه بنو ساعده ته چې ول انصار ناست دي سعد ابن عباده رضی الله عنه تبې نیولې د غم په منځ کې ناست دی وی څنګه راغونډ شوې وی دا مدینه زمونږ کلی دی زمونږ وطن دی حضور پاک خو زمونږ د ټولو مشر ولاړ وفات شو نو مونږ ځان له اوس یو امیر مقرر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ووی چې دا خو د شریعت خلاف کار کوي ما د نبی علیه السلام نه په خپله اورېدلی دي تاسو م اورېدلی دي چې الائمة من قریش بادشاه به د قریشو نه تاسو نه دی اورېدلی بس هغوی چپ شو د هغې وجه دا ده چې دا بادشاه یوازې د مدینې خو نه دی که د مدینې دپاره یې خو ډېره خرابیا د انصارو نه سړی پکار دی
و دا بادشاہ خو د مدینې بادشاہی د مکی بمی د طائف بمی د یمن بمی د شام بمی د مصر بمی د عراق بمی د کوفه بصره بمی هغه خلق د حضور پاک د خاندان نه بغیر د بل چا مشري چته باندې او قبایلی خلق او ملکانه نظام نو تاسو بادشاہی باغیو نه مانی انصار و توی خد ټیک ته حدیث حضور پاک ویل دي مننا امیر و منکم امیر یو بادشاہ بستاسو یو بزمون دی ودا نه کیږي دو بادشاہ حکومت نشي چلول وی دا سی بوکو چې نحن الامراء وانتم الوزراء وی امیر بزمون نشي وزیران بتاسو شي وی خضر رخنه نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق ته عمر الله سراکا عمر وتوی نه ابوبکر قسم په خدای کو د حضور پاک ټولو صحابو ته پته ده چې د صحابو د نبی علیہ السلام کې ستانه بهتر څوک بل څوک نشته او حضور پاک چې بلومبینو مغشته نو ستا به غشته وی لاس را دی خواکا نو حضرت عمر حضرت ابوبکر سره بیعت وکړ وی بس ته زمونږ مشر شوی او بیا په هغه وخت کې چې څومره صحابه انصار ناسو یو را پاسېد او د ابوبکر صدیق سره بیعت وکړ بیا حج جمعات ته راوست جمعات کې خلک رالل یو براته د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت کو نو دغه وخت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو خلیفہ شو بیا د غسل او د کفن دفن لپاره میټینګ شروع کو چې دا کم ځای کې حضور پاک دفن نو چاوي شام ته وړو ځکه ډېر پیغمبران هلته دفن دي یو تجویز پکې راغی چاوي مکې مکرمې ته وړو دی د مور پلار یعنی د خاندان مور پلار به یاد نه کړو د خاندان مقبره ده بنو هاشم او د قریش چاوي د مدینې منورې قبرستان ته وړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل وی ما د حضور پاک نو اوریدلی دي چې پیغمبر چې کم ځای ولا خدای خوښ کړي هلته روح وباسي سا وباسي نو زما دا خیال نه چې دا کم ځای کې د حضور پاک وفات راغلی دی همدقه ځای به نبي علیه السلام دفن کړو اگر چې دا د بیبي عایشې صدیقې کوټه وه وی ډېره ښه په دې فیصله وشو نو لږ غوندې حضور پاک چې په کومه بستره باندې پروت و هغې بل طرف ته کړه هغې اوچت که او مقه ځای کې وله قبر وکنسته د نبي علیه السلام دپاره بیا د غسل انتظام چې غسل ورکو که ورنکو چا وی نه حضور پاک و طیب و طاهر پاک دی د هغه غسل ته څه ضرورت دی غسل ته یې سجت نشته نو چا وی چې نه مونږ د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي دي چې ما له غسل راکوې نو بیرې غرس وته وایي مدینه منوره کې یو کوی دی د هغې نه به ما له د غسل اوبه راوړی دې نه پته ولګېده چې غسل به ورکول غواړه بیا پکې چاده وي چې ما د حضور پاک نه اورېدلی دي چې ما له به غسل چې راکوي نو حضرت علي به راکوي ابه ما له غسل راکوي او که بې د علي نه بل چا زما په عورت نظر ولګېد نو سترګې به یې ړندې شي دا معلومه شو چې غسل به ورکو غسل به علي صاحب ورکوي غسل بیا چا ورکه حضور پاک له او تختې راوړه په هغې نبي علیه السلام مبارک سملو اوس غسل څنګه ورکو جامو سره ورکو او که جامې ترې لرې کړو حضرت علي صاحب وایي موږ په دې مشوره کې وو چې زموږ د ټولو باندې بېهوشي راله وی سرونه م سینې له داسې رازنې راله وی دې کې م یو غیبي اواز واورېد چې حضور پاک له غسل ورکوی سره د جامو والا ورکې اوبه د غسل م ونه ګرمې کړې د بیرې پاڼې م پکې واچولې ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې مړي له غسل ورکوی نو اوبو کې د بیرې پاڼې واچوې د بیرې پاڼې م پکې واچولې نو حضرت علی صاحب غسل ورکړی دی او په یو کپړه به د حضور پاک وجود مبارک مګه حضرت عباس یې ترو او ورسره او د حضرت عباس دو زامن حضرت فضل ابن عباس او حضرت قسم رضی الله عنهما دا وسره او یو د پیغمبر علیه السلام یو غلام و شقران او سره نو انصارو د بار نه آواز وکړو وی مونږ کې پیغمبر علیه السلام له سیسه نشته تاسو ټول خپل کسانې لمبوئ مهاجرین به لمبئ زمونږ د طرف نه څوک نشته علي صاحب خو دړمنو وی نه نه په حضور پاک کې د بل چا حصه نشته بیا صحابه وی نه د انصارو نه م یو کس را دننه کول پکار دی نو حضرت اوس رضی الله عنه انصاري هغې را دننه کړه دغه کسانو حضور پاک له غسل ورکه سره د جامونه حضرت علي صاحب فرمایي وی قسم په خدای چې مونږ کوم وخت کې نبي علیه السلام له غسل شروع کوو وی دې وخت کې د وجود مبارک نه داسې خوشبویي راوچته شوه چې ټوله کوټه معطره شوه
مون حیران شو چې خدای پاک خی مخلوق تا چې د پیغمبر علیه السلام غسل دیله نه دی چې وجود یې پلیت دی او پاکه وي وجود نه دی پلیت وجود پاک دی خوشبویی تیزی خدای د سنت یو طریقه دی یو مسنونه چې که هر څومره لوی عالم یا نیک سړی وفات شي او صحابي وفات شي نو غسل به خامخا ورکوي بې د شهید نه هغه له غسل نشته نو غسل یې وله ورکړه بیا اختلاف جوړ شو وی قبر کې ولا شق وباسو که لحد ولا جوړ انصارو وی یا خدایا اختلاف جوړ شو چاوی شق ولا وباسو چاوی لحد نو دا انصارو شق دا لحد استدا چې کم قبلی تا دوره کې دنه شی جوړ شي لحد او د مکی زمکه شګلنه و ناغي به شق استه لحد پکې نه ټینګېده انصارو وی خدایا ته خو مهربانه شي چې لحد جوړ شي ځکه زمونږ د مدینې طریقه د لحد ده او زمونږ مړي ټول په لحد کې پراته دي نو چې د حضور پاک هم لحد جوړ شي چاوی لحد او چاوی شق نو په مدینه منوره کې 2 صحابه یو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه به شق استه یو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه به لحد استه وی دواړو پسې استازی ولېږي چې کم مخکې راغی نه به خپل کار شروع کړي انصار سوالونه د لحد کول خدای سوال قبول کو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په کور کې نو او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په کور کې اراغه نو د حضور پاک د پاره لحد جوړ ک قبر ته چا کوس کا حضرت عباس او حضرت علی رضی الله عنه او د خپو د طرف نه کوس کا دا سر د طرف دا قبله ته پروتي کنه په خپل وخت کې څومره مړي خخ کړي دي نو کټ یا چې په کم شي به مړی پروت و به قبلې ته پروت و د قبلې نه بیا راواغشت خو د نبي علیه السلام قبلې ته ځای نو ځکه یې د خپو د طرف نه قبر ته وردنک نه کچه خښته پې رالی دا طبع چې ورته مونږ وایو او بیا پې د پاسه خاورې ور واچولې نو قبر غاړې یو لیش د ځمکې نه اوچتې وي یو لیش یو طرف او بل طرف او دا منځ یې داسې و چې د اوچت لکه زمونږ د وطن قبرونه چې څنګه ماهي پشت داسې اوچت داسې قبر یې وله جوړ او د پاسه پې نري نري سره قطقاڼې ور واچول او حضرت بلال لاړ نو هغه د اوبو نه مشک را ډک او سر مبارک ته ودرېد او د مشک اوبې پې د پاسه واچول چې دا خاور او کاڼې کلک شي دا د حضور پاک مبارک قبر جنازه څنګه وشوه د قبر د دفن نه مخکې جنازه وشوه جنازه به څنګه کوو بار رو باسو وینا حضور پاک به بار نه رو باسو لگ لگ خلق بوردینو جنازه به پی کئی وی پا جنازه کی به پی وایو سا من خو من ملی دا پار دا دعا کن اللهم اغفر لی حینا و میتنا و شاهدنا خدای او بخی نو اگر چه جمدی ملی طولو بخی خو ملی پا که خپلم راشی کن نو حضور پاک لبا سنگا چل کو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ نو صحابه وی علی نتپوسو که اغا سوئی نو اغا سی بوایو حضرت علی رضی اللہ عنہ وی دا سے کارو که چه سمر کسان پا کوٹا کی زیگی نو دا وردن نشه او جنازه سلور تکبیره کوه او پا جنازه که درود شریف وائے پا نبی علیہ السلام او دا آیت و سروائے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعوائے چه اللہ دا اللہ فرشتیم پا پیغمبر علیہ السلام درود شریف وائے اے مسلمانانو تاسم پی درود شریف وائے او یوڑیر کلی درود حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابو توخو ویدا ورسر وائے دا الفاظ دا سنی دا دی آیات سر دا وائے لبیک اللہم لبیک خدا استا پا دربار کے منگ حاضر دا که جنازہ خو عبادت تے خو با خدای لکے لبیک اللہم لبیک ربنا وسعدیک یا ربنا وسعدیک خدایا منگتاتا ولاریو ساد دین چه سقسما اللہ منگتانا مدد غوارو صلوات اللہ البر الرحیم دا خدای رحمتونا اغا اللہ چه پاک تی دا ہر عیبنا اغا اللہ چه پٹول مخلوق باند مہربان دی صلوات اللہ البر الرحیم والملائکة المقربین والشہداء والصالحین وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير
الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام. ودا وسروای معنی دا چې د الله هغه الله چې د هر عیب نه پاک دی او په ټول مخلوق مهربانه دی، د هغې د طرف نه د رحمتونه او د مقربو فرشتو د طرف نه د رحمتونه او د شهداو د طرف نه د رحمتونه او د نیکانو د طرف نه د رحمتونه. او ای رب العالمین چې کم مخلوق ستا تسبیحات وی، ځکه هر شی د خدای تسبیح وی، ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، چې کم مخلوق ستا تسبیح وی د هغې د طرف نه په حضور پاک رحمتونه او درود نازل شي. په چا درود وی؟ په محمد صلی الله علیه وسلم چې د عبدالله زوی دی او د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر دی او د ټولو مرسلینو پیغمبرانو سردار دی او د ټولو متقیانو امام دی او د الله د رب العالمین استاذ دی او الشاهد او د قیامت پر ورځ به ګوی کوي او زیر ورکون کې د مخلوق له د جنت او د الله په حکم خدای داعی را لېږلی دی، ستا د طرف نه الله داعی دی او روښانه رڼا ده په دې زمون سلامې. وی دا الفاظ وایه نو لومبې د اهل بیتو جنازه وکړه چې کوم د پیغمبر علیه السلام اهل بیتو هغې وکړه. بیا مهاجرین د مکې کم خلک و هغوی جنازه وکړه. څومره چې به کوټه کې راتل وردننه کېدل به جنازه به یې کوله. په بعضې کتابونو کې دي چې ځان له پکې خلکو دعا هم کوله، ځکه د حضور پاک جنازې نه غټ عبادت بل کم دی، ځان له به پکې دعا هم کوله. نو بیا انصوار وکړله، انصوارو نه پس چې انصوار وکړله نو بیا زنانو جنازه وکړه، نو بیا ماشومان وردن شو، ماشومانو جنازه وکړه. نو اخیری جنازه د مسلمانانو چې کم خلیفه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکړله. دا جنازه وشوه او جنازې نه پس حضور پاک دفن شو، خاورې مبارکې د پاسه ور واوړی دی د بیبي عایشې صدیقې په کوټه کې. څومره کسانو جنازه کړې ده؟ نو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې لیکلی دی، وی 1,000 کسانو د حضور پاک جنازه وکړه په لږه لږه. دفن وروسته شو، څوک د 9 شپه یادي او څوک د چهارشنبې شپه په هغې دفن شو. دا دومره تاخیر په څه وجه وشو؟ په دقه وجه وشو. غسل کې اختلاف ورکو که نه، دفن کم ځای کې وکړو، په کومه طریقه وکړو، او بیا لږ لږ خلک جنازه کوي نو ټیم پې لګېږي. نو په دې وجه تاخیر وشو د حضور پاک د دفن. 1,000 کسانو په نبی علیہ السلام جنازه وکړه. دا د حضور پاک د وفات د ربیع الاول کې 13 میاشت کې د ګل په ورځ د نبی کریم صلی دنیا ته راتللم او د ګل په ورځ د دنیا نه د هغې رخصتي مراله د نبی علیہ السلام. زما رونو کم صحابه چې وونه په موقع چې کله دفن شو د هغې څه حالت. یو 2 کسانو د یمن نه راتلل، غالبا ذو کله او ذو عمر دی نومونو، د پخوانو کتابونو عالمانو. یو صحابي وی مونږ یمن ته تللي، نو دا د یمن سردارانه مو دیلم دعوت ورکړه دا خدای مسلمانان کړل. وی مونږ ورته وی چې ځای چې ځو، وی راته وی چې ځای چې ځو مدینې ته. وی په لاره را روان شو، وی ما نه د پیغمبر علیه السلام تپوسونه کول چې د مو خو ایمان راوړو مسلمانان شو، خو لږ دا راته ووایه چې د شکل مبارک څنګه و، حالت یې څنګه و، د کوم ځای و، تاریخ یې رانه معلومه. وی ما ورته قصې کولې، وی چې نیمې لار ته راورسېدو، وی ما ته وی چې که ته څوک یادی، تاسو دا پیغمبر چې دا زمونږ په ایمان راوړو اوس خو مسلمانان یو، او دا دغه صفتو والی چې دا تاسو کم صفتونه کوئ، نو د ده د مرګ 3 ورځې شوي دي. ګورئ ما ته پته ده، مونږ ته پته ده، که دا صفتونه پکې وي چې دا تاسو ذکر کړل، نو مونږ ته پته ده چې د هغه د مرګ 3 ورځې شوي دي. ما ورته چې نه یاره دا ته څه وایې؟ وی چې بس ما درته ووایې نو دا صفتونه چې د کوم سړي دي او دا آخر زمانې پیغمبر تاسو 3 ورځې شي. وی دی کې یو قافله د مدینې نه را روانو، مونږ د تپوس وکړو کوم ځای نه راغلی؟ وی د مدینې منورې نه رالو. وی مونږ ورته وی چې په مدینه کې څه حالات دي؟ وی د حضور پاک د وفات 3 ورځې شوي دي. هغه 2 یمنیان
وی چې بس اوس به موږ یمن ته واپس لاړ شو او ستاسو چې کوم خلیفه دی ابوبکر صدیق نو هغه ته زموږ سلام ووایه موږ به بیا بل وخت راشو وی ابوبکر ته میل وی چې دقسې هغې خو ده ووی وی ولې دې نه راوستل وی نه صاحب بیا به راځي یو صحابي راغی داسې وخت کې چې د حضور پاک دفن شوی نو قبر سره کېناست نو خاورې راغشتې په دې سره یې چولې داسې حالت د غیر اختیاري ګنې په شریعت کې خاورې په ځان نوستل او ګریوانونه څیرې کول او چغې د جاهلیت دا منع دي په شریعت پیغمبر هم پخپله ترې منع کړ خو دا نه پوهېدل غریبانه نو یو آیت دی د قرآن شریف دا به یې لوسته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما معنی دا ده که چا په ځان ظلم او زیاتي وکړه او ګناه وکړله د الله رسول تا له رالل او تا وله د خدای په دربار کې بخښنه وغوښته دی په خپله معافي وغوښته او د الله رسول تا موله د خدای په دربار کې معافي وغوښته لوجدوا الله توابا رحیما نو خدای به توبه قبوله کړي او مزید رحم به پې وکړي د آیت مطلب څه شو چې ګناه وشي راشه توبه وباسه او پیغمبر علیه السلام ته یې ماله بخښنه وغواړه او به دله بخښنه وغواړي خدای به دې معاف کړي نو هغه به دا آیت وی مطلب یې دا چې اوس به موږ چاله راځو څوک به راله بخښنه غواړي صحابه د پاره خو غنیمت و که نه یو سړي نه غلطي وشوه راغی نبي علیه السلام له د الله رسوله انی اصبت حدا ګناه رانه شوې اقم فی حکم الله یا حد الله دا خدای حکم جاری که په ما باندې سیاره خبره ده که لکه ما له څو راغې مسلې تپوس وکړو اوس زه خو ورته څه نه شم چې څه به کېږي اخرت کې جواب به ورکوم د خدای حد په ما قایم کا حضور پاک ورته غږ ونه کړ منځونه یې ورسره وکړل چې منځونه یې وکړه سړی وله بیا راغی وی صاحب ما نه غلطي شوې ده او د خدای چې څه حکم یې زه غاړه بستیم ما د خدای حکم قایم کا نبي علیه السلام ورته موږ سره دې منځونه ونه کړل څه وی ومې کړل وی ځه ستا ګناه خدای بخښلې ده اوس داسې قسمه یقین د بل چا راتلی شي خو پیغمبر علیه السلام ته به وحی شو د الله د طرف نه الهام به وشو دله ته به ورته کشف وشو اوس هغه خبره ختمه شوه بل سړی به راغی صاحب ما نه ګناه شوې ده ما له د خدای په دربار کې معافي وغواړه نبي علیه السلام د خدای په دربار کې معافي وغوښتله ابه خدای وبخښه بلکې یو موقع کې یو ځای کې حضور پاک اودو چې اودو نبي علیه السلام او سترګې وغوړولې را پاسېده نو مسکیو نو یو بیبي دی بیبي د هغې ته وی ما ته الله پاک خپل امت وښاو ما ته الله خپل امت وښاو چې زما امت به د دریاب په دې چپو د پاسه روان یو د دشمن علاقې به فتح کوي بیبي ورته وی د الله نه سوال وکړه چې ما هم د دغې خلکو نه خدای وګرځوي که د خدای نه سوال وکړه واقعي هغسې شو هغه بیبي په هغه جهاد کې شریکه وه په هغه کې وفات شوه داسې اوس شته د هغې د وفات نه پس یو موقع کې نبي هم د جنتونو ذکر وکړه او بیا اوی چې زما د امت او یا زره کسان به بغیر حساب او بی کتابه جنت ته داخلیږي یو صحابي پاسید حضرت عکاشا رضی الله عنه بس فورا پاسید یو صادر و نیم تیز ولند و نیم پی باسو وی الله ادعو الله ان یجعلنی منهم الله رسول د خدای نه سوال وکړه چې دغه یو زرو کې خو ما ور داخل کی وی انت منهم ته پکې شوې ده اوس د وفات نه پس داسې څوک ویلی شي بل صحابي پاسېده وی صاحب مالم سوال وکړه چې مام پکې خدای ور داخل کی وی سبقک بها عکاشا خدای د یو کس د داخلېدلو زما دعا قبوله کړې و هغه د عکاشه په حق کې وشوه بس خلاصه شوه خبره نو صحابو ته خو کمالات وکړه غلطي به وشوه ګناه به وشوه زر به رالل او یقین بیا وشو چې نبي علیه السلام به ورته خبره وکړه یقین به وشو اوس خو به توبه وباسې الله به ګناه غلطي معافه کړي خو هغه د یقین سره خو سړی څه نه شي ویل هغه صحابي په سر خوره چولې او دا آیات یې وی چې که موږ نه اوس ګناه وشي او موږ معافي وغواړو موږ له بخښنه به څوک غواړي یقین وکړئ د حضور پاک د قبر مبارک نه ورته آواز روچت شو غفر الله لک غفر الله لک الله دې وبخښه الله دې وبخښه دا هغه خلکو باندې حالت کم حالت چې د مدینې منورې نه بارو او د وفات په وخت کې
هغه موجود نو. دا د هغې خلکو حالت او د حضور پاک مینه هم څه بل شان هغه چې صحابه وله کم محبت او کمه مینه ورکړې وه قسم دې په دومره مینه خپل پلار نیازبین دوی له هم ورکړي د صحابو غم درد باندې به خفه کېده هر صحابي به وی چې د پیغمبر علیه السلام ما سره دومره مینه ده چې دونه بل چا سره نشته هر صحابي به وی دومره ما سره چا به تپوس وکړه تا سره د حضور پاک څومره مینه وی دونه بل چا سره نه وه هر یو وی دونه بل چا سره نه وه څومره چې ما سره وه دا ولې دا د حضور پاک مینه وه چې صحابو له یې ورکړه علما لیکي وی چې څوک د نبي علیه السلام په وفات دړمن شو او بیا پې صبر وکړه نبی اسلام تخپله لیکي حدیث کې راځي چې څوک زما په وفات باندې دړمن شو غمجن شو او بیا زما په وفات صبر وکړو نو لکه څنګه چې د یو چا ماشوم بچی وفات شي هغه د هغې مور او پلار دپاره خدای د جنت ذریعه ګرځوي ویره دغه انسان دپاره د جنت ذریعه به زیمه او زموږ علما لیکي علما کرام وی که چاته د حضور پاک د وفات صدمه راله نو دا آیت دی وی دې سره به صدمه ختمه شي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام واقعي په دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا ټول ختمېدو والا دی دا به د دنیا نه یو ځل خامخا ځي که د همیشه زندګي نصیب کېږي د چا به نصیب کېږي د الله د ذات یو د الله ذات نه مري هغه د دنیا نه نه ځي هغه هر ځای موجود دی او هغه له همیشه ژوند دی باقي چې څومره انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون الله قرآن شریف پې فرمایي ته به هم د دنیا نه ځې مرګ به راځي او دا امت به دې هم ځي او دا کیدی شي چې ته د وفات شي او بل مور راوړې د جمدې پاتې شي نو دا د حضور پاک د وفات متعلق خبره وه